کور کې مور مو خفه ده، ټولې خورۍ خفه دي. عبدالله عبدالرحمن ټول خفه دي. احمد پورې چې هغه م وایي چې ابا مې څه شولو، د هغې پورې ټول وایي چې هغه مونږ هغه اوسه پورې لا نه دی خبر کړی احمد. هغې ته مونږ کور کې ورته څه وایي چې څه شولو؟ هغه ورته وایي چې هغه ډاکټر کې دی، هغه صندوق کې لولو دی، هغه خوب کوي. زه هېڅ هم نه شو ویلی. کتونکو دا د مفتي صاحب کشری زوی دی، بچنګې دی، نیازبین دی. کشری صاحب نیازبین وي، دی په جومات کې اوسه ټیم چې دغه واقعه مخې ته راغله، د یو خبره وکړله چې خدای دې ورسره پوه شي. زموږ دغه زوست دی، بس موږ نور څه نه شو کولی. موږ صرف هر څه چې کوم دی په الله باندې پرېږدو. ظلم شوی دی، ظلم انتها شوې ده. زه دا خبره کوم چې کله هم تا په پاکستان کې صفا صفا خبرې شروع کړي که نه، ته رښتیا وې، نو بیا به ستا هم دا ځای وي. الله دې رحم وکړي. په دې یو میاشت کې چې کوم دی زموږ بلا شي علما شهیدان شول، ټارګټ کېږي. ولې اخر ولې؟ او زه پکې یو خبره کوم او بار بار کوم چې اخر په پښتون سره ولې دغه رنګېږي، پښتون سره ولې کېږي، اخر پښتون ولې ټارګټ کېږي. الله دې رحم وکړي. څنګه چې مولانا صاحب ویلي چې دا وخت دی یو ځای کېدو دی، خو هغه هر مسلک سره تعلق ساتي. دا ټول زموږ چې کوم دی عالمان دي، پکار چې ټول یو ځای شي او د دې خلاف چې کوم دی ودرېږي. ځکه چې نن مفتي شاکر لاړی، سبا چې کوم دی بل دی شي، بل سبا بل دی شي. الله دې رحم وکړي. بس کتونکو ما خو درته ویل چې ظلم دی، د ظلم انتها ده. دا د مفتي صاحب آخري آرامګاه ده، دا د مفتي صاحب قبر دی. او جنازه چې کوم دی په پېښور کې کېږي، په باغ ناران کې، او واپس به چې کوم دی دوباره خپل کور سره دې مقبره کې چې کوم دی ښخوي. الله دې جنت ورکړي، او چا چې دا کار کړی وي الله یې تباه او برباد کړي. الله